बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 10th क्लास बायोलॉजी स्टार्टो जमंग टॉपिक दे अस्थमा। अस्थमा बीमारी ता अज़मा हम वेले कीगी। पुर्दो की अस्थमा बीमारी ता दम बीमारी वेले कीगी। अस्थमा या अज़मा सतोई It is a respiratory disease in which patient feel difficulty in breathing. अस्थमा या अज़मा यो रेस्पिरेटरी डिजीज़ दे چې په دې کې پیشنټ چې دی هغه ته د بریثینګ په ټایم کې انتهایی تکلیف چې دی هغه فیل کیږي. Asthma is the inflammation swelling in the walls of bronchi and bronchioles. अस्थमा बीमारी په اصل کې د برونکای او برانکیولز بیماری ده، یعنی په अस्थमा بیماری کې د برانکای او د برانکیولز کم انټرنل لایننګ چې دي هغه ته انفلیمیشن چې دی هغه اکر کیږي. دا انسان په چیسټ والا حصہ کې 2 لنگز موجود دي. یو لنگ رائٹ سائड ته موجود دی، دغه لنگ ته رائٹ لنگ ویل کیږي. دغه شانې یو لنگ چې دی هغه د چیسټ لیفت سائड ته موجود دی او دغه لنگ ته لیفت لنگ ویل کیږي. لنگز ته ایر د یو ټیوب په ذریعہ باندې راځي او دغه ټیوب ته ټریکیا ویل کیږي. کله چې ټریکیا لنگز ته نږدې شي نو دغه ټریکیا ډیوایډ کیږي په 2 برانچز کې. دغه 2 برانچز ته برونکای ویل کیږي. دغه شان یو برانچ دی هغه رائټ لنگ ته انټر کیږي، دغه برانچ ته رائټ برانکس ویل کیږي. یو برانچ لیفت لنگ ته انټر کیږي او دغه برانچ ته لیفت برانکس ویل کیږي. کله چې برانکس لنگ ته انټر شي نو په لنگ کې دننه دغه برانکس ډیوایډ اینڈ ری ډیوایډ شي او دا شانې د ایر انتهایی سمال ټیوب چې دی هغه جوړي چې هغه ته برانکیولز ویل کیږي. اस्थما بیماری په اصل کې د برانکای او د برانکیولز بیماری ده، یعنی برانکای او برانکیولز چې دی د دې انټرنل لایننګ چې دی هغه ته انفلیمیشن اکر شي او دا شانې دغه انټرنل لایننګ چې دی هغه سویل شي، پاره کې سویلینګ راشي او دغه سویلینګ د وجنه کم ایر ویس چې دی نو هغه نیرو شي، تنگ شي او بیا په دغه کې ایر چې دی هغه په اسانۍ باندې نه پاس کیږي او دغه شانې په بریثینګ کې انسان ته ډیر سخت تکلیف وي. لکه تاسو ګورئ دا یو نارمل برانکس دی او دا د نارمل ایر وی ده. دغه شانې دا انفیکټډ برانکس دی او تاسو ګورئ په دې انفیکټډ برانکس کې کم انټرنل لایننګ چې دی هغه کې انفلیمیشن اکر شوی دی او سویلینګ چې دی هغه پکې راغلی، لہذا دا کم ایر وی چې دی نو دای نیرو کړی دی. لہذا په اस्थما بیماری کې دغه شانې دا برانکس یا برانکیوز چې دی هغه دا کم ایر وی چې دی هغه تنگ شي، هغه نیرو شي او بیا په دغه کې د هوا پاس کېدل چې دی هغه ډیر په مشکل باندې کیږي. لہذا په اस्थما بیماری کې په ساه اخیستلو کې یعنی په بریثینګ کې دغه بیمار ته انتهایی تکلیف چې دی هغه محسوسیږي. اस्थما بیماری چې دا د دې مختلف کازز دي. نمبر 1 سموک. اस्थما بیماری چې دا د هغه انسان ته کېدلی شي څوک چې د سموک نه الرجی کی، یعنی کم خلک چې د سموک نه الرجی کی او سموک دغه باډي ته انټر شي نو دغه سموک چې دی دغه د برانکای او برانکیولز والے حصے نه تیریږي او دغه شانې برانکای او برانکیولز والے حصہ چې دا پاره کې انفلیمیشن چې دی هغه اکر کوي چې دغه د وجې نه انسان ته اस्थما بیماری چې دا هغه کیږي. نمبر 2 ډست. دغه شانې ډیر پیشنټس داسې دي چې هغه ته اस्थما بیماری د ډست د وجې نه کیږي، یعنی ډست پارټیکلز چې دي هغه په ایر کې موجود دي او دغه شانې انسان چې دغه ډست پارټیکلز کله په ایر کې لنګز ته دننه کی نو دغه ډست پارټیکل چې دي هغه برانکای او برانکیوز والے څه چې دا هغه کې انفلیمیشن اکر کوي او دغه شانې اस्थما بیماری چې دا هغه ډیرو کسانو ته د ډست د وجنه کیږي. نمبر 3 پولن. دغه شانې پولنز چې دي نو دا په فلاورز کې موجودي او هوا چې دغه پولنز او لوزي یعنی د یو ځینې بل ځای ته وړي
دغه شانې ډیرو کسانو ته استما بیماری چې دا هغه د پولنز د وجې نه کیږي، یعنی دغه پولنز چې دي هغه د بریتینګ په ټایم کې چې کله انهیلیشن کیږي نو په هوا کې دغه پولنز چې دي دغه لنګس ته لاړ شي او دغه شانې برانکای او برانکیولز والا کوم حصه چې ده په هغې کې امپلیمیشن د دغه پولنز د وجې نه وشي او دغه شانې ډېر خلک چې دی هغوی ته د پولنز د وجې نه استما بیماری چې ده هغه کیږي. نمبر 4 فیدرز هیر اینڈ سیډز. دغه شانې ډېر پیشنټس داسې دي چې هغه د فیدرز د هیر او د ویجیټیبل سیډز چې دي د هغې نه الرجیکي او ډېر پیشنټ ته استما بیماری چې ده هغه د فیدرز هیر او د ویجیټیبل د سیډز د وجې نه کېدلی شي. نمبر 5 پرفیوم یعنی عطر چې دی نو ډېر خلک داسې چې هغه د دې نه الرجي کی، لہذا کله چې انهیلیشن کوي او دغه پرفیوم چې دی د هغې سمیل چې دی هغه لنګس ته لاړ شي نو دغه پرفیوم د وجې نه په برانکای او برانکیولز والی څه چې ده په هغې کې انفلیمیشن چې دی هغه کیږي او انسان ته استما بیماری چې ده هغه د پرفیوم د وجې نه کیږي. نمبر 6 کیمیکلز ان ایر. دغه شانې په ایر کې مختلف کیمیکلز چې دی هغه موجود دي او دغه ایر چې دی هغه د انهیلیشن په ټیم کې دغه کیمیکل چې دی هغه په ایر کې لنګس ته ځي. دغه شانې دغه کیمیکلز د وجې نه برانکای او برانکیولز والی څه چې ده په هغې کې امپلیمیشن اکر کیږي او دغه شانې ډېرو خلکو ته استما بیماری چې ده هغه د مختلف کیمیکلز د وجې نه کیږي چې هغه په ایر کې موجودي. نمبر 7 کیمیکلز ان فوډ. دغه شانې ځینې کیمیکلز داسې چې هغه په خوراک کې موجودي او ډېر خلک داسې چې هغه دغه کیمیکلز نه الرجي کی، لہذا هغه خلک چې هغه د خوراک د کیمیکلز نه الرجي کی او هغه خوراک چې دی هغه دغه انسان اخري نو دغه کیمیکلز نه دغه انسان ته استما بیماری چې ده هغه کیږي. نمبر 8 چینج ان ویدر سپیشلی کولډ ویدر. اوسانه ډیر خلک داسي چې هغه ته د موسم د وجې نه استما بیماری چې دغه کیږي، یعنی د مختلفو موسمونو نه هغه الرجي کی. بعض خلک داسي چې هغه د یخنۍ د موسم چې دی کوم وینټر سیزن چې دی دغه نه الرجي کی او دغه شان کلم چې د یخنۍ موسم راځي نو هغه ته استما بیماری چې ده هغه دغه موسم د وجې نه کیږي. دغه شان استما بیماری چې ده د دې مختلف سیمټمز دي، مختلف نشانات او مختلف علامات دي چې هغه موږ بیانو. نمبر 1 کف. استما بیماری چې ده نو په دې کې به بار بار کف چې دی یعنی کانسی چې ده دا به پیشنټ ته راځي. نمبر 2 چیسټ پین. دغه شانې پیشنټ چې دی هغه ته به د سینې درد چې دی یعنی چیسټ پین چې دی دا به ورته پیل کیږي. شارټنس اف بریث. د استما کوم بیمار چې دی نو هغې ته به په ساه اخیستلو کې تکلیفي یعنی شارټنس اف بریث چې دی دا به ورته بار بار فیل کیږي. نمبر 4 ویزینګ. دغه شانې ویزینګ مینس داسې اوازونه چې څنګه سیټي आवाज کوي، سیټي په شان اوازونه چې دي دا به د سینې نه راوځي کله چې بریتینګ کیږي، کله چې انهیلیشن او ایکسهیلیشن کیږي په دغه ټیم کې به د سینې نه سیټي لایک اوازونه چې دي هغه راوځي چې هغې ته ویزینګ ویل کیږي. نمبر 5 چیسټ ټایټنس. دغه شانې د استما کومه بیمار چې دی نو د هغې چیسټ چې دی په هغې کې به تناو راځي او دغه شانې برانکای او برانکیوز چې دي هلته چې کم مسلز چې دي هغه به ټایټ کیږي او دغه شانې برانکای او برانکیوز چې دي هغه به نیرو کیږي. د استما بیماری چې دی د ټریټمنټ څه دی، علاج یې څه دی؟ میډیسن از ګیون ان د فارم اف انهیلر. دغه شانې مختلف کیمیکلز او مختلف میډیسن چې دي هغه د استما بیمار ته د دې مقصد د لپاره ورکړل کیږي چې کم برانکای او برانکیوز ولې سي چې هغه نیرو شي وي، چې هغه ډایلیټ شي او دغه شانې کولاو شي. د دغه لپاره چې کم کیمیکلز ورکړل کیږي پیشنټ ته نو هغه د انهیلر په ترو باندې ورکړل کیږي او مختلف انهیلر چې دي یعنی انهیلر چې دي په هغه کې مختلف کیمیکل چې دي هغه استعمالیږي. دغه شانې نمبر 1 برانکو سپاسمین انهیلر.
دا انهیلر چې دی نو په دې کې چې کم کیمیکلز استعمالیږي نو دا کیمیکل چې دي دا به د یو نه والا دوو پیرو پورې انهیلیشن چې دی دا به انسان کوي دغه فیشن به کوي هر 3 یا 6 غنټې بعد، یعنی هر 3 یا 6 غنټې بعد به د یو نه والا د دوو پورې انهیلیشن چې دی فیشن کوي. نو دغه سره به د فیشن کم برانکای یا برانکیوس چې دي هغه به کولاویږي. نمبر 2 وینټولین انهیلر. دا شانې وینټولین انهیلر چې دی د دبم د یک نه والا د دو پورې انهیلیشن چې دی دا به کوي هر 3 یا 6 غنټې بعد چې دی دا به یو یا 2 انهیلیشن چې دی دا به کوي او دغه سره د انسان کم برانکای یا برانکیوس چې دي هغه ازادیږي او کولاویږي. د دې نه علاوه نیبولایزر چې دی نیبولایزر یو ماشین دی څنګه چې په انهیلر کې مختلف کیمیکل شي دی هغه واچول شي او به د هغه انهیلیشن کیږي او دغه شانې برانکای او برانکیوس چې دی هغه کولاویږي. دغه شانې نیبولایزر چې دی دا یو ماشین دی او په دې کې دغه کیمیکل چې دي دغه پکې استعمالیږي. دغه کیمیکلز د نیبولایزر چې دی د نیبولایزر په ذریعہ باندې دغه کیمیکل چې دي دغه باب کیږي یعنی سټیم پامپ ته ځي او بیا چې دغه کله دغه انهیلیشن وشي لنګس ته لاړ شي نو کوم برانکای برانکیولز او د لنګس څومره سي چې هغه نیرو شوي دغه ټولې سي چې دي هغه د دغه کیمیکلز په ذریعہ باندې کولاویږي او انسان ته په ساه اخیستلو کې انتهایی اساني چې ده هغه راځي. دغه شانې انهیلر او نیبولایزر چې دی نو په دې کې فرق دار چې نیبولایزر ماشین چې دی دا یو غټ ماشین دی دا انسان د ځان سره نشي ګرځولې. البته په دې باندې کم کیمیکل چې استعمالیږي نو ډېر په ښه طریقه او ډېره پیدا ورکوي په مقابله د انهیلر کې. خو په انهیلر کې دا کمال دی چې دا پیشنټ په جب کې ګرځولی شي د ځان سره او نیبولایزر چې دی نو دا مطلب د ځان سره ګرځول د دې مشکل دي ځکه چې دا ماشین په سایز کې غټي. دا شانې